نو دا مریم ده او د ملک په نوم باندې دا ټولې خویندې ورته ملک وایي. نو دا د دې کور چې دی دا ملک دی. ملکه دا 1,000 روپۍ دي، 10,000 20,000 او 30,000 دا به د خپلې مور له ورکړي. صحیح ده؟ شکریا پکې د خپلو وروڼو ادا کړې. څه ورته ویل غواړې؟ الله په پټې خزانې پېښه کړي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. دوستان امید لرم تاسو به خیر یم. ستاسو ډاکټر ګلاب خان. دا زما سره د دې خپل نوم چې دی مریم دی، خو د دوی وروڼه نشته، دا تقریبا څه 7 خویندې دي. نو دوی ته هغه ګیټ اپ د هلک جوړ کړی دی او ملک په نوم باندې دته نوم چې دی وایي. ستاسو نوم دی؟ ملک دې نوم دی. او دا چې دی نو دا په خپله باندې دوی چې دي نو 7 خویندې دي. د دوی کیسه به زه تاسو ته وکړم. د نن نه 6 میاشتې مخکې د دوی پلار په کور کې پروت و او د علاج پیسې ورسره نه وي. وایي د ګل په شان ځوانان د علاج نه بغیر مړه شول. د ګل په شان ځوانان د علاج نه بغیر مړه شول. د دغې مور دا سویلونه خبر نه شول. بل زموږ د ټیم ممبرز دا پیشنټ تاسو کتلی شئ د ده سره په کور کې هېڅ نه یې زامن شته، نه یې د خیال ساتلو څوک شته. یوه ښځه یې ده او صرف لوریان یې. مونږ بس پخپله راغلو راوچتې کړو انشاءالله د ده چې څومره علاج هغه به مونږ په سیدو هسپتال کې مکمل فري کوو. ځکه چې د څو ورځو نه بلکل بېوسه په کور کې پروت و، هېڅ څوک یې ونه وایي. مونږ پسې راغلو او انشاءالله لوریان یې ورسره نور نارینه هېڅ څوک یې ونه شول. انشاءالله مونږ اوس روان کړی دی سیدو هسپتال ته. هلته به والا کومه د ده چې څومره ټریټمنټ یې هغه ورکوو. دا هر څه چې مونږ کوو دا ستاسو په سپورټ باندې. خو ما د پلار چې دی نو بیخي څوک نشته. چا چې څوک نه وي د هغو الله یم انشاءالله مونږ یې ضرور بیا مونږ امبولانس ووستو د دوی دپاره علاج دپاره. پلار یې وله راوستو. بیا څه وخت پس کېدو نو د دوی پلار چې و هغه وفات شو. بیا دا خویندې چې دي نو دوی په پردو کورونو کې کار کوي. دوی مور یو ځای ته تللې وه، هلته یې کار کوو نو چېرته څاروي رامنډه کړې وه، واده و نو هغه یې وهلې وه. بیا زه په هاسپټل کې راتلم، په سایډ تېروتم چې ما وکتل نو دا هغه ښځه وه. ما یې دا خو هغه ښځه ده کومه چې خاوند بیمار و. نو بیا موږ داسې حساب وکړو د دوی د علاج لپاره یو بندوبست وکړو او د هغې خپت بلکل کټ شوي وو، چا ورسره مرسته نه وه کړې. بیا زه رالم د روژې ورځ وه نو د دوی په کور کې راشن هم نه و. ما ورله د راشن بندوبست هم وکړو، هغې پیسې مې ورته حواله کړې. اوس دا 1,000 روپۍ دي، 10 20 30 دا ټوټل 30,000 روپۍ دي. دا ما دوی له راوړې، خو هغه مور یې تللې ده چېرته هاسپټل ته، هغې خپه کټ شوي دغه شوي ده نو هغې ټریټمنټ دپاره. نو دا لور یې دلته ناسته ده نو دوی له ما هغه پیسې هغه وس راغلل، د هسپتال نه وس راغلل، ویډیو په منځ کې راغلل. زه خیر زه به دا پیسې دوی ته حواله کړم. اوس دا پیسې دي دا ما دوی له راوړې دي، دا ټوټل 30,000 روپۍ دي او مور یې علاج ته تللې وه. نو زه تاسو ته ووایم چې لکه په دې کور باندې ډېر زیات تکلیفات راغلي وو. اوس الحمدلله کور بندوبست هم شوی دی، کور له هم چا ورکړی دی، کرایه پرې نشتي او د کور سیسټم هر څه اوس برابر دي. او په بله شپه ستا څه ته زړه شوی و روژه ماتې کې؟ ستا خور وه چې بینډو ته زړه شوی و؟ ها بینډو ته، بل څه ته؟ شملو ته؟ بینډو شملو ته زړه شوی و نو دونه پیسې ورسره نه وې چې ځان له یې بینډۍ او شملې اخیستی وې. نو بیا ما هغو له پیسې ورکړې، هغو ځان ته سیسټم برابر کړو او شکریا پکې د خپلو وروڼو ادا کړې. څه ورته ویل غواړې؟ الله په پټې خزانې پېښه کړي. څنګه بیا ووایه ته؟ پټې خزانې پې پېښه کړي. امین ثم وایي الله پې پټې خزانې پېښې کړي. نو دا مریم ده او د ملک په نوم باندې دا ټولې خویندې ورته ملک وایي. دا د دې کور چې دی دا ملک دی. ملکه دا 1,000 روپۍ دي، 10,000 20,000 او 30,000 دا به د خپلې مور له ورکړي. صحیح ده؟ مور له به دې ورکړي، وایي دا ستا د علاج د دې دپاره دي. صحیح ده؟ او بس ټولو ته دوا وکړه. الله تاسو ټولو عمر درکړي. امین ثم امین. بس دعاګانې کې یاد ساتئ د لوی الله په امان.